مندون کیو دا ان شاء الله لفظ موږ عام طور باندې په خپلو ژبو کې وایو دا وړه خبره نه ده دا ډیره درنه خبره ده دې باندې ځان پوي کې دې باندې خبره کوم موږ بیا خبره کړې و چې درس کله زر کوو چې د روزي د لپاره مشوره وکړو یا خبره وکړو ټول ناول سوره کهف صفحه نمبر 268 تاسو راوړل چې دې لفظ باندې لکه تاسو پوي شئ او عادت هم جوړ شي صفحہ نمبر 268 268 سورہ کہف آیت نمبر 23-24 سورت نمبر 18 پارہ نمبر 15 تاسو قرآن کریم کی صفحہ نمبر 268 صفحہ نمبر 268 ولا تقولن او موایا لشیء یوشد پارا انی چیز فاعل کون کے ما ذالک غدن ذالک د دې کار غدا سحر کی سبا زدا غدا سے بنوائی اصل کې بنی اسرائیل دی هغه ته چل او خود مشرکین ته چې تاسو د درې پښتنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکي د خضر باره کې پښتنه ته وکي روح باره کې پښتنه ته وکي او د سکندر باره کې پښتنه ته وکي ذوالقرنین نو سبا چې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې سبا به ته وایم هغه یقینو چې جبرئیل علیه السلام راځي او زبونه پښتنه وکم او وحی راوړي جبرئیل علیه السلام رانه او تقریبا 15 دن پکې وقفه تیر شو جبرئیل علیہ السلام رانه نو دی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مالنده مسخره جوړی کې دا ګوره معلومات ورته نشته او وایي چې پیغمبر ما پیغمبر نه دی فلانه فلانه نو الله ورته خدلا چې غلطی هغه نه ده چې پیغمبر نه غلطی دي دا کړی دا چې دا بغیر د ان شاء الله نه ویلي چې سبب کوما ورسره اوس نصیحت کوي الا مگر ان یشاء الله دا چې اوغواړي الله شاء دا الله غختنو ته ویل کیږي مشیت الهی دا اردو کې موږ په تور باندې دا ټکه استعمالو دا سموایا ولا تقولن لشيء ان فاعل ذلك غدا دا موای چې زبدا سحر وکما بلکې دا وایا چې ان یشاء الله قد الله خو خین البزدا سی وکما واذكر اور آیات کا ربک رب خپل اذا هر کلا نسیت چې تهیر کی یعنی کته نه مکه کې ان شاء الله ویل هیر شول نو بیا هغه وخت کې وایا کله چې تا یاد شي ورستو دریات شنو ورستو وایا وقل او وایا عسى نجدې ده ان يهديني چې الله بلار او خیماتا ربي رب زما لاقرب ډېر نږدې من هذا رشدا د دین په لار کې الله ما ته بهتر لار خو مداسه مو وایا چې دا به سبا کوما بلکې دا سی وایا چې کله الله خو خینو زبداسي وکما ان شاء الله سره وایا یو دین اور تاسو احادیث اوري نو نورم تاسو پويږئ مسلم شریف کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې زمونږ ورور پیغمبر سليمان علیہ السلام قسم او خړو چې زبنن شپې او یو بیبیانو سره کورواله کومه هغه کې بیبیان ډېری جایز یو د موسی سليمان علیہ السلام بیبیان ویم ډېری یو روایت کې سل بیبیان دي او هر بیبی به یو بچی زیږي نر بچی به پیدا کیږي او دا بچونه به زمو مجاهدین جوړوم دا بل په لار کې jihad کوي او ان شاء الله ونه ویلي دا ونه ویلي چې الله خو خي ان شاء الله مطلب دا الله خو خي چنانچه سليمان علیہ السلام د ټولو بیبیانو سره د کوروالی په نتیجې کې یو ماشوم پیدا شو هغه معذور ورسره راځي دا واقع راځي او تاسو اورئ ان شاء الله د قران کریم کې نو کچېره د ان شاء الله ویلی وې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو الله به د قسم بیا پورا کړی وې الله به د قسم پورا کړی دا خو واقع شولا اوس مسله اورئ دې سره متعلق رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي ابو داود نسائی ترمذی دا ټول کې دا حدیث دوی نقل کړی دی چې قسم او خور او د او ویلی چې ان شاء الله نو دې ملامت نه ده دمنه قسم نه وړي نه دا کفاره د قسم نه ور کوي قسم کو خدای چې زب سبا اعظم ان شاء الله دغه چې دا قسم او تړل د الله اراده سره وی تړل د الله اراده سره بیا په دې باندې علماء جمهور علماء اکثر علماء فتوا هم د کسیدا چې دا به ملامت نه ده نو دا ویل پکار دي د دې لفظ خوري آسان ده ان شاء الله لیکلو کې موږ غلطي کوو نون او شین تړو نون او شین تړل کېږي نه نون بیل ده لفظ بیل ده ان کچري شاء خو خوي ده الله دا چې وتړل شي نو به معنا غلطي بهر حال موږ اصل غلطي دا ده چې موږ اعتماد په خپل وسایل باندې کوو
خپل وسایل باندې گاډي شتا نو ولې چل دي زمب سبا پیسې شتا نو ولې چل اخلم به سبا آیو لطیفه ومن بیانوما چې سړی وخت په بازار ته وي خوایا خلما نو خځه ورته چې ان شاء الله وایا وای ته ان شاء الله جیب کې پیسې دي او سبا ملا چې تلې دلته چاته جیب وهله نو جو واپس راغله نو خځه ورته ویل چې څنګه چل شو قاعده درانه وستو وای چې منډي ته ان شاء الله شوم چې جیب لاس میں جیب ته ان شاء الله کو چې ان شاء الله مولې پکې نه وي دا نه چې ان شاء الله کړی نو خځه ورته د خپل وخت هغه وخت ته نه ویلې وسی وای نو دا اصل کې هغه اعتماد دی چې په الله باندې تړلې شوی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې چره هم په خپل وسایل اعتماد مکوئ بلکې د الله په ذات باندې اعتماد کوئ او دته توکل وای توکل باندې ډیره خبره مخکې شوی هما ورست روانه ده ان شاء الله کې به تاسو نور د پوي کما توکل وای اعتماد ته اعتماد استاپ الله باندې کچېره ته په الله باندې اعتماد وی نو سوره طلاق الله تعالی فرمایي چا چې توکل او کو ځان اوس پر الله باندې فهو حسبه هغه بغه د پاره کافی شي هغه هغه لپاره پوره شي بیا واقع دي دینه علاوه البته یو واقع تاسو واورئ موسی علی السلام دعا وکړه چې الله تعالی ماته شفا راکړي نو یو ونه الله تعالی ورته خدای چې دغه ونه اخرى نو هغه جوړ شو څو وخت بعد بیا بیمار شو بیا هغه ونه پړه او بیا جوړ نشو نو الله تعالی ورته فرمایل چې اے موسی تاسو خیال چې شفا په دی ونه کې و نه په دی ونه کې نه د ځما په حکم کې و ما حکم کړو چې وشا نو شو چې ما نه کړی حکم نه بکی همدارنګ وسایل وی خو الله نه خو خنو نه بکیږي او چې الله خو شي بیا کیږي